النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. اے نبی صلی الله علیه وسلم د تو په قبضه کې کوم قیدیون دي هغه ته دسې وایه ځکه الله رب العزت په تاسو کې خیر معلوم کی نو د تاسو نه کوم فدیه وخصلای شو هغه نه بهتر شای به تاسو تدیر کی او د تاسو مغفرت بنصیب کی والله غفور رحیم. الله تعالی بخشش کوونکی مهربان ده. وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم. او کداغو تو سره د دوکي کول اراده لري نو دینه مخکې دغه الله سره هم دوکا کړی ده بیا هغه د تاسو په قبو کې الله ډیر کړلو والله علیم حکیم. الله تعالی هر شي نه خبر ده او د حکمت ولا زوت ده. اردو کې ترجمه کوم. یا ایها النبی قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم میں کوئی بھلائی معلوم کر لے تو وہ جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے اس کے بدلے میں اس سے بھی بہتر تمہیں دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اگر وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دھوکہ کر چکے ہیں سو اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے حکمت والا ہے. دی حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په لوس باندې په جنگ بدر کې اویا قیدیون ویرغلل اویا سردارون تقریبا مړ شول او اویا قیدیون د پیغمبر اسلام قبضې ته راغلل. اوس دغه قیدیون سره څه کول دي هغه ابل ورځي سبق کې ویل څه هغه دی پاره دغه سازو تجویز شو څه دغه بو نه به فدیه وخصل شي. فدیه تاسو ته مو خېلی چې جن روایتونو کې شل او قیادی او په ځنه کې 100 او قیادی او موجوده هغه ماده تخیل او موجوده زمانی پیسو سره کا 20 اوقیه شي نو بیا 60 لک روپے دي تقریبا او کا 100 اوقیه شي بیا 1 کروڑ روپے نو دا فیکس نو خستل شو. د دې آیت باندې کې اکثر مفسرین دا فرمایي چې دا د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ کوم د پیغمبر اسلام ترو دا دغه په باندې کې دا آیت نازل شوه ده. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر اسلام ترو نو دو کوم دا کنه جنگ ترتلونه خو ابو جهل کوم دا پیغمبرونه میغرونه وکړل ورې دی ترغیب مرغیب ویل کله خدای روان کړو ځون سره نو دې ځون سره لګي اضافي پیسې را وخصلې ته دا بسل یاري کې دا لخر ولا باندې خرج کاو دا انتظام د خوراک مرو کوری دی دا بزور باندې کما بهرحال څکله دو کې کې ونی ولې شو حضور صلی الله علیه وسلم دې ته فرمایلو چې تبو خپل فدیه خپل لنډای دې تو دوا وريرونه دي یو نوفل ابن حارث او یو کوم دا عقیل ابن ابي طالب رضی الله عنهما نو دا دوړه کوم دا کنه دي تو وريرونه دي تبو دي دغه فدیه راکای دی بارکای نو دو څکله نیول شوو پکېت کې نو دي هغه پیسې چې کومې دی په نیت راخستې وي چې دا به په لخر ولا باندې خرج کاوه هغه پیسې دي خرج نه وي کړې دي سره ورسره وي ځکه چې موقع ته نشو ملو نو هغه پیسو سره رادو ونی ولا شو مال دوره ډیرو پیسې وی وسره نو بهرحال دي چې کوم دا پیغمبر علیه السلام ته دا درخواست وکړلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د سی وکات مو سره کومې پیسې نیولې شي دي اما هغه په فدیه کې شمار کا پیغمبر اسلام ورته فرمایلی چې نه دا نشي کېدلی هغه خو مول غنیمت ده هغه خو صحابه کرامو نیول ده هغه خو کوم دا کنه د غنیمت په کې سوق شولو هغه خو صحابه کرام کې تقسیم شولو فدیه به نور مترکای نو هغه پیغمبر اسلام ته گزارش وکړلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ته مو دی پوزیشن ته راولي چې زه په قریشو نه خیر غوونه نه انده سپورینه به در په در کوم مو سره نور څه نشته نو حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو د حضرت عباس رضی الله عنه چې کومه کور ولاوا دی هغه نما وا ام الفضل حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې نه د سیمه زمو سره نشته اته ام الفضل ته پیسې ورکړي دي پټه غني نو هغه دار وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دوره پټي ورکړي وي چې کور کې مو بیل په امریکا چې د کور ولا چوک نو خبر صرف زته ام الفضل خبر د تو ته چوي نو پیغمبر ته فرمایلو چې موته الله رب العزت دا خبره وکړه نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ مخکې یا کوم دا کنه پیغمبر اسلام باندې دی یقین وو خو دا خبره چې کله ولیدله نو هغه اټول کوم د دې شکوک او شبهات او غیر ورک شول او دوه زړه کې مسلمان شول خو د دې کوم دا په مکه کې زخت ډیره قرضه باندې نو دې دا سوچ وکړلو چې یاره کچې زه اوس د اسلام اظهار وکم نو دې مو هغه ټول قرضه ډوبېږي حضور صلی الله علیه وسلم ته مشوره ورکا ته د اسلام اظهار ما کوا نو بهرحال نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ اوس الله رب العزت دا فرمایي چې ته د قیدیانو ته دا وایا چې الله رب العزت تاسو کې خیر معلوم کی نو بیا تاسو ته هغه نه بهتر دیر کی چې د کوم دنه لوړل یعنی مطلب دا شاید
سو الله رب العزت نه دا څه بعید نه دا چې د کومي د شل اوقیا یا سلسل اوقیا وخستلې دي په ځای څو چنده دي چنانچه حضرت عباس رضی الله تعالی فرمایي چې د دې آیات صداقت کوم دا کنه مو په غړولو سترګو ولیدل هغه داسې چې د مو شل کسون دي هغه ته مو د کوربور د لپاره پیسې ورکړي هغه شل نه شل کوم دا یو کار سره کم از کم 20,000 درهم ولا روزګور ور سره دا ټول دي مودي او هغه نه باندې اټول نه لوی اعزاز موته الله رب العزت دار وکړو چې موته د حاجیونو ته او به ورکولې ولا ډیوټي موته ملو شو او دا یو د نعمت ته د دې په مقابله کې د اټول نعمتونو موته بالکل هیڅ لیدل شي مو باندې الله دوله لوی فضل وکړو د هغه جنگ بدر ولا شل او کې چې مو پیغمبر اسلام تخپل فدیه ورکا د هغه متدا بدله ملو شو چنانچه ایوی موکی کې بحرین نه کوم دا کنه سخت ډیر مول روغلو نو حضور صلی الله علیه وسلم ته چکل رول پیغمبر اسلام چونکه دنیا سره د پیغمبر اسلام هیڅ شغف نه پیغمبر اسلام ته فرمایلی ټول مسجد نبی کې وچه وزن لا شم نو یو پنځ کې وچه ولې شو پیغمبر اسلام المذهب په ټیم کې چکل چې مته ته روغلو نو پیغمبر اسلام اعلان وکړلو چې صحابه کرامو ته اعلان وکړ چې چوک ضرورتمند دي روشي ته ویر نو چې چوک پراتلو الله په بیٹه کوله پیغمبر اسلام په ویر کوله شمور مور نه نو د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ روغلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موتارو پیغمبر اسلام ته فرمایلو چې ونه وخلا چې چوره ته خستایش نو هغه د تلګیا شو ټکرای وته وغړولو نو دار پانډهونه د توتړله چې چګوای نشو پیغمبر اسلام ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چوته خوای چې پانډه سره چګ پیغمبر اسلام ته ویل نه وشه دسینه دوره شای بخالی ته یو نای شي کاسو نشټوي نو دیونه کام کړل لکه کام کړل دوره پانډه برابر کا ځونتا چې خپل په شو کړل یو وړل ځون سره نو بهرحال الله رب العزت یو تندا ته فرمایي چې کدي تاسو کې الله رب العزت خیر ملو کی به دغه پیسو ته تاسو خپاکیږي ما ډیر څه الله رب العزت تاسو تدیر کی چنانچه الله رب العزت اټول ته ډیر څه ویر کړل چنانچه هغه صحابه کرام د ترجمه یو ټیم ټیکاله بنا مندله الله رب العزت به درو ته ویر کړ سره دغه قیدیانو څه ټیکاله بنا مندله بیا به کوم د قیمتي کپړو باندې کوم دا کنه هغه خرڅ کول دا پیسې به په جوړه نو بهرحال هغه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه ته سوري دی هغه دوره په تکلیف کې وا چې پیغمبر اسلام ته ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موسرا ذکر کې اټول کارونه خزه کاوه دغه یو ولا ژوند دغه زمانه کې خلکو د جوړ په کولو نو ژوند دبوا هغه ژوند د کوم دا کنه خپل لوس منی چلاولا نو پیغمبر اسلام ته ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه ژوند دغه کوم د کسې سونه مټو یو غلام را تروکا نو پیغمبر اسلام سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا وتوخیل چې دا غلام نه 1000 درجه بهتر ته دایا یعنی حضرت علی رضی الله تعالی دوره کمزور یا داسې وخت روغلو د کسرا د کلیلی و وړه غنی دارغه ټوکړه د حضرت علی رضی الله عنه ورسېدله خلی هغه ټوکړه حضرت علی رضی الله عنه په 20000 درهم خرڅ کړل بیا دولتونو خدای ته ویر کړل چې بیا د حضرت علی رضی الله عنه لنګری چلی نه نو بهرحال د بل آیت کې فرمایي چې و ان يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فامكن منه کداغو تو سره د دوکي اراده کوي نو دغه دینه مخکې الله سره دوکي کړی دا ومه سپاری کې مودا ویلو څو د کفرون په کوم دا کنه کله بحری سفر باندې خصوصا ایتھوپیا نن سبا ایتھوپیا ته زمانه کې حبشه نه وته چې کله به حبشه تللو نو هغه سمندري سفر وځه چې بر اعظم افریقا ته پورې کېدو مان کې سمندر راتلل نو اخر به کله تللو بیا به کله ور باندې طوفان روغلل موجونه روغلل نو الله رب العزت دی هغه دغه منظر بیني چې جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين بیا قسمونه کول چې یا الله دغه طوفان کې موږ کیږي خدای په دینه مت باج کې کنه بس لنكونن من الشاكرين بیا موږ کوم دا کنه ایتو شکر گزاري بندگان جوړیږي بس بیا بالکل ګناه نه کوو بیا پکې مسلمانین نو الله رب العزت فرمایي چې کلمونه فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق سکلمون نجات ته وي او موجونه نه رو بسو بیا څوک د مغای پښتو ولټه کوي چې خدای په کته په ټوکوانه پي بیا به مغا يبغون في الارض بغير الحق مغا دوکي مغا درویر مغا بت پرستی مغا شرک نو الله رب العزت پیغمبر اسلام ته فرمایي چې دا خدشای ما کوي چې زونه فدیه وخره نو سره دوکا وکي دوکي دغه الله تعالی سره کړی چنانچه دغه کیو کاسو ابو غزه جمحی نمایو حضور صلی الله علیه وسلم د قیدیون څوک دا دغه فدیه وخصله ځنه ورکی د سی و څغو غریبون و پیسې وسره نه نو پیغمبر اسلام هغه ته ویل چې تاسو به د چال وکې چې چا سره پیسې نشته هغه صحابه کرامو ته لیکل ورسدا نو هغه ته دا ډیوټي ورکا یو کاس ورکه ابو غزه جمحی نمایو ایدی هیڅ نه لیکل پکل دا نو سره پیسې دوه پیغمبر اسلام ته سوال زره وکړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ دراک نشته مو انداسې پرېګنو پیغمبر اسلام ته فرمایي چې خاطی شو پرېګا دا خو داسې وکا چې مو خلاف ګور دي چې مدد ونه کی دیو سره ودا وکړه د پیغمبر اسلام په مدح کې دی هغه په تعریف کې شعر او شاعري وکړه ته شعرونه مېرونه ویل نو بس لوړلو چې کله لوړلو چې کول بعد جنگ اوحد کېدل وای دا ورته اثر بیا ورغلو پیغمبر اسلام علیه السلام خیر څه طریقې سره کوم دا کنه دا ونی ول چې کله ونی ولو نو بیا یې کوم دا سوال زره شروع کیږي بس دا غره موافقه پیغمبر اسلام ته فرمایلی چې آ کنه
تو زه معاف کوم ته بیا مکې ته لور شي خلکو ته وایي زه محمد مغالات کوم اندا به خلکو ته یې صاحب کرام ته حکم ورکړ چې سارونه وایي چار پاک چنانچه مړې کړل وغه نو بهرحال الله رب العزت اندا ورته فرمایي چې فقط خان الله من قبل فامكن منهم کدا وو تو سره خیانت وکي نو ته مخکې الله سره یا خیانت کړه دا بیا دا تو ته لوس تدیر وستوي تو په لوس باندې الله رب العزت سزا ویر کا اندسه بل دغه ته بیا سزا بیا تو لوس تدیر ولي لکه دا ابو غزا جمحي والله عليم حكيم الله تعالی د حکمت ولا او هر شي نه با خبر زوتا واخر